رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. أما بعد وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت متفق عليه. أما بعد محترم عزتمند سامعین و مسلمانانو، د نن ورځې چې کوم کلیپ دی د نورو کلیپونو په شان دا هم په باره د فضایل ذکر کې دی چې د ذکر کولو څومره فضیلت دی. محترم عزتمندو، مولانا محمد ذکریا رحمت الله تعالی علیه یو کتاب دی فضایل ذکر، هغې کې دوی مبارک یو حدیث مبارک روایت کوي په حواله د طبراني شریف سره. د حدیث مبارک راوی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه مبارک دی. هغه مبارک فرمایي چې نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې د قیامت په ورځ به بعضې خلکو بعضې قومونو حشر په داسې حالت کې وشي چې د هغوی مخونه به پړه کېږي، مخونو نه به نور او رڼا راوځي او دغه خلک به د جواهراتو په کرسیو باندې ناست دي او خلک به دوی سره یو قسم له حسد وکړه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې دا خلک چې دي نه به دا خلک پیغمبران او نه به شهیدان. صحابه کرام عرض کی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به کوم خلک چې نه پیغمبران دي نه شهیدان دي او د دوی حشر په داسې حالت کې کیږي چې مخونه به یې پړه کېږي، نور به ترې راوځي او د جواهراتو په کرسیو باندې به ناست دي. د الله رسول دا به څوک وي؟ نبی کریم علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې دغه خلک به د الله جل جلاله په محبت کې د مختلفو قبیلو نه رایوځای شوي او په یو ځای باندې به دوی ناست او د الله جل جلاله د نوم ذکر به یې کړی. یعنې کوم خلک چې د الله جل جلاله د نوم د ذکر دپاره راغونډېږي او په یو ځای باندې د الله جل جلاله د نوم ذکر کوي، د دغه خلکو مخونه به په ورځ د قیامت باندې پړه کېږي، نور رڼا او شغلې به ترې راوځي او د جواهراتو په منبرونو باندې به ناست. دویم نمبر الترغیب والترهیب د حدیث مبارکه یو کتاب دی، هغې یو حدیث مبارک روایت کړی. د حدیث مبارک راوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک دی. د مبارک فرمایي چې نبی کریم علیه السلام مبارک وفرمایل چې د الله جل جلاله د عرش مخې ته الله جل جلاله د نور یو ستن پیدا کړی ده چې کله یو بنده یو مؤمن مسلمان کلمه طیبه ووایي، دغه کلمه تلاوت کا، ورد کا چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د الله جل جلاله د عرش مخې ته چې کومه د نور ستن ده، دغه ستن چې دا په حرکت کې راشي خوځېږي او د الله عرش خوځوي. الله جل جلاله د طرف نه آواز وشي چې ای ستنې ودرېږه، ولې حرکت کوي؟ هغه ستن ګویا شي الله جل جلاله ته عرض کړي چې یا الله جل جلاله د کلمې طیبې ویونکي ته یا بخښنه نه ده شوې، یا الله جل جلاله زه څنګه ودرېږم، زما حرکت څنګه بند شي؟ الله جل شانه ته وفرمایي چې ای ستنې کلمې طیبې ویونکي ته زما د طرف نه بخښنه وشوه، د دغه خبرې اورېدلو سره ستن چې دا هغه خپل حرکت بند کا. محترم عزتمندو، ذکر دا یو داسې عمل دی چې په دې باندې د الله جل جلاله د عرش مخې ته ستن چې ده هغه هم په حرکت کې راځي او د الله عرش خوځوي. الله جل جلاله د موږ او تاسو د خپل ذکر کولو طاقت او توفیق را نصیب کا. واخر دعوانا ان الحمد لله.